چې زه راشم او زه په دې باندې یو دوه څلور خبرې وکړم. د صحافي کار، صحافي د معاشرې سترګې او د هغې جبر. چرته هم چې څه داسې کارونه کېږي نو هغه د صحافي فرض وي چې هغه به په ګوته کوي، هغه ښکاره کوي. د هسپتال حوالې سره صحافیانو خپل کردار ادا کړ. هغې د هسپتال کوریج لپاره هسپتال ته تللي وو، خو دلته داسې یو افسر په کار دا وه، د افسر کار دا وي چې هغه دا معاملات او څومره مسلې وي او د خلکو څه مشکلات دي چې هغه واوري او هغه حل کړي. خو دلته د بده مرغه داسې یو افسر راغلی دی چې هغه د چا کمپلینټ او د چا تکلیف هغه بیانول او هغه ته ویل دا یو ګناه ګڼي او هغه دا نه برداشت کوي. مونږه دا چې ایم ایس کم د صحافي ورونو سره کم زور زبردستی کړې وه او کم حبس بیجا کې دي ساتلي وو، د هغې پر زور مذمت کوو او حکومت ته دا زموږ خواست دی چې د حکومت یو افسر یو کس هغه اغستی دی او ټول عوام یې غورځولي دي. نو زه دا وایم که حکومت دې خبرې سره د عوامو دا تکلیف، د صحافیانو دا تکلیف، دلته څومره سټیک هولډرز دي د هغې دا تکلیف هغې ته اوس هم هغې دا نه ویني او هغې دې په دې باندې سترګې پټې کړي، نو دا به ډېره زیاته د شرم خبره وي او د دې انجام به بیا داسې طرف ته ځي چې بیا به حکومت لم د هغې چل نه ورځي. نو ځکه زه د یو استاد په حیثیت حکومت ته دا نصیحت کوم او حکومت ته دا وایم چې مهرباني وکړه، دا ته کو راغلی ته نن په حکومت کې د دې عوامو په طاقت باندې دغلته ناست دی، ته مهرباني وکړه د دې عوامو دا فریاد واوره، ته مهرباني وکړه د عوامو دا تکلیف ووینه او یو کس تا اغستی دی او یو کس تا ټول عوام غورځولی دي، نو دا چرته نه چې تکلیف دی فوراً دا تکلیف لرکا، دا تکلیف سبب چې کوم سړی جوړ شوی دی دا لر کړه دې ځای نه، دا د چارسدي عوام نه خوښوي، دا د چارسدي خلک نه خوښوي، د چارسدي څومره سټیک هولډرز دي هغوی دوی نه خوښوي. مهرباني وکړه دا سړی فوراً لرکه، کنی د دې نه پس څه داسې حالات جوړ شو د هغې ذمه دار به د ایم ایس خوی وي، خو د هغې سره سره به دا صوبایي حکومت هم د هغې ذمه دار وي. نو زه یو عاجزانه ریکویسټ کوم د حکومت ته چې دا د شر سبب چې کوم سړی جوړ شوی دی، د تکلیف سبب چې کوم سړی جوړ شوی دی، مهرباني وکړه دا د ریزې نه لر کړه او دلته داسې څوک راولې چې هغوی د دې خلکو د دې عوامو دا تکلیف په ښه طریقې سره حل کړي. ډېره مننه، والسلام. ډېره مهرباني. دا ټریفک والا وروڼه یقینا چې تنګ شوي دي، ګرمي ده او دوی سره داسې موږ سره مسلسل ملا تړلې ده ولاړ دي، خو دا کوم خلک چې دوی دا خبره نه مني، زه دې ته هم دا سوال کوم چې موږ هم ستاسو دپاره ولاړ یو، دا ټریفک والا وروڼه، دا پولیس والا وروڼه دا هم ستاسو دپاره ولاړ دي، نو خدای لپاره دې مه کړوئ او موږ هم مه کړوئ چې دغه ځای کې اوس باقاعده موږ پړی راکاږو بیا دغه ځای بند کړو. نو دا دې ملګرو سره تعاون وکړئ. زه د چارسده نیوز چیف ریپورټر آفتاب صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. آفتاب صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو بایګانو او صحافیانو، څنګه چې تاسو ته پته را چې تقریبا د میاشت نه لږ کم وشو، خو بس تقریبا میاشتې برابرېږي چې د چارسدي ایم ایس دی ډاکټر جانزیب صاحب او د ومن اینډ چلډرن هسپتال ایم ایس دی. لکه دا یو عجیبه غوندې خبر د حکومت سره به یا ما خیال دی چې ډاکټران کم شي یا به ورسره ایم ایس ایګان ختم شوي چې دونه غټو هسپتالونو له یو ایم ایس ورکړی دی. او تاسو ته دا هم پته را چې ومن اینډ چلډرن هسپتال دا د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې جوړ شوی دی
او یو بین الاقوامي معیار باندې جوړ شوی دی. موږ هغوی ته دي ویزټونه هم کړي دي چې ډېرې قیمتي مشینرۍ پکې لګېدلې دي. خو د بدقسمتۍ خبره ده چې په دې صوبه کې د پاکستان د تحریک انصاف 9 کاله پاخه شوي دي، 9 کاله، او په وفاق کې 3 کاله وشو، خو هغه هسپتال اوسه پورې غیر فعاله دی او د دنیا جدید مشینري ډاکټران هر څه پکې پراته دي. نو دا زموږ د پاره ډېره زیاته بدقسمتۍ خبره ده چې تیر حکومت موږ له یو ډېره غټه منصوبه راوړه، موږ د هغوی شکرګزار یو. دغه شان زموږ د 400 آبادي تقریبا د 20 لاکو نه کم و بیش ده، 20 لاکه به یا به کم یا به زیاته، او د هغې واحد یو هسپتال دی ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال 400 چې دې باندې د غونډې ضلعې د خلکو دارومدار دی. او دې د چې کوم ایم ایس صاحب راغلی ډاکټر جانزیب صاحب، هغې هم د هغې متعلق به مونږ ده ووایو چې کله نه هغه دلته چارج اخیستی نو دا هسپتال مسایلستان جوړ شوی دی، دا هسپتال مسایلستان جوړ شوی دی. او بیا چې کله دې ته د راتلو د هسپتال چارجونه واله شو نو بیا هم هغه چې کم دی نو هغه هم بیا خراب شو. په کار داره چې خراب شو ځکه چې هغه په 2 کښتو باندې خپل کښودی، د څوک چې په 2 کښتو باندې خپې کېږي نو هغه به ډوبېږي. نو بیا زمونږ رور صحافي علم خان شیرپو صاحب هلته کوریج دی تللی او بیا چې هغه سره هغه خپله صحافتي ذمهداري پوره کړې ده، هغه د عوامو دپاره تلو، هغه ته شکایت شوی چې دغه شان یو واقعه ده او ته راشه ریپورټینګ وکړه. او بیا د ایم ایس چې هغه سره کوم سلوک وکړو موږ د هغې په شدیدو الفاظو کې مذمت کړی دی، کوو یې او آینده به هم کوو. او موږ د علم خان ورور سره کلک په دې کې ولاړ یو چې د علم خان صاحب څه مسله وي موږ هغه سره کلک ولاړ یو، هغه سره هرې قربانۍ ته موږ تیار یو. دا زموږ صحافتي ذمواري ده که سبا داسې موږ سره څوک وکړي دا ټول صحافیان به انشاءالله موږ دغه شان هغه سره یو ځای ودرېږو او دا به منطقي انجام ته رسو. او بله خبره دا ده چې د ایم ایس ته روزانه واډونه ورکوي، کله وله صوبې په سطح ورکوي، کله وله چې کوم دی د ډسټرکټ په سطح ورکوي، نو دا ولې په څه باندې ورکوي؟ خو همدغه چل دی. د دې هسپتال 96 کروڑ روپۍ بجټ تقریبا ماته چې څونه معلومات دي هغه منظور شوي دي. د ایم ایس صاحب د 4 میاشتو بجټۍ باندې ته هغه نوټیفیکیشن ما سره پروت دی او هغه نوټیفیکیشن مطابق دی دلته ناست دی. او زه ټریننګ نه نه ځم، پروموشن ټریننګ یو وایي زه ورلزم خو ټریننګ نه نه ځم. څو پورې دا پیسې د اعظم کړي ني او د سره پوره ټیم دی. ګورې دلته د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، ایم این اے صاحب دی، 4 ایم پی ایګان دي، مونږ سره پرتل کې ملو شي او د حاجي صاحب مو دا علم خان شیرپو صاحب هم را سره یو مونږ یو پروګرام کې ورته ناست وو، مونږ ورڅخه بلا ګیلې وکړې او بس هغوی خاندله، هغوی ورته جواب ورکاو نه چې لکه دا صحافیان دي دا مونږ ته دا مسلې په ګوته کوي، د دوی دا خبره دا اورېدل پکار دي او دا خبره چې کم دی نو دا حل کول پکار دي. خو د دې نه دا پته ولګېده چې دا یو منظم ګروپ دی باندې دا مسلط دی او دا هسپتال خو کور ته نه پرېږدي. نو الحمدلله د 400 خلک غیور روان دي. په دې ګرمۍ کې محمد زی یونی اف جرنالیسټ دا کیمپ لګولی دی او انشاءالله دا به اخري خده پورې مونږ ځو او انشاءالله دا رنګ به راوړو او دا ایم په دې هسپتال کې هم دي او په دې 400 کې هم دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. زنده باد آفتاب صاحب. زه د هیومن رائټ ایسوسییشن جنرل سیکرټري او د پی ټی آی رهنما ډاکټر منصور صاحب ته خواست کوم هغې تشریف راوړی دی چې هغې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ډاکټر منصور صاحب یو ډېر شغله بیان مقرر دی، تاسو به اوس واورئ او یقینا چې تاسو به انجوی کړئ د دې تقریر. ڈاکٹر منصورہ زندہ باد، ڈاکٹر منصورہ زندہ باد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د دې 400 ډیرو غیرتمندو پښتنو مشرانو کشرانو د عوامي نشل پارټۍ مشران قاسم علي خان هغوی هم تشریف فرما دي، صحافیان رونه زمونږ د ضلع 400 هغوی هم تشریف فرما دي،
صدیق الله صاحب کوم چې زمونږ د 400 جرنالسټ مشرانو کې دي دغه رنګ علب خان شیرفو صاحب ملګرو د څو داسې به ووایم چې د څو میاشتو نه په دې 400 کې یو مسله را روانه ده چونکې زه د انټرنیشنل هیومن رایټس KPK ډیپټي جنرال سیکرټري د پاکستان تحریک انصاف رهنما منصور مې نوم دی زه صرف د انساني حقوق دپاره او په دې سور نور کې چې دا خلک ناست دي نو زه به تاسو ته ووایم چې دا څه جاهل قوم نه دی دا څه بېوقوف قوم نه دی دا څه بېوقوف خلک نه دی بلکې دا د دې 400 قابل خلک دی په دې سور نور ناست دی د څه دپاره ناست دي د دې 400 د عوامو دپاره د دې 400 د عوامو د ښه کولو دپاره د خدمت دپاره د صلاحیت دپاره د دې عوامو د جذبې اوچتولو دپاره د دې مظلوم خلکو دپاره نن په 400 کې د 400 صحافیان راغونډ شوي دي او هغوی یو مطالبه کوي د MS چې په 400 کې دلته MS ډاکټر جانزیب دی زما ورسره هم ډېره ناسته پاسته تېره شوې وه نو په دې کې زموږ MNA فضل محمد خان صاحب چې اوس سابقه MNA دی هغوی سره هم خبرې شوې وې د علب خان ورورو د صحافیانو موږ هم ورسره ولاړو فضل شکور خان سره هم خبرې شوې کوم وخت کې چې اوس دې وخت کې لا منشټر دی دغه رنګ تر دې حده پورې چې اسمبلی ته هم خبره لاړه اپوزیشن هم په دې کې خبرې وکړې خو زه به حیثیت د انساني همدردۍ زه د ډاکټر جانزیب دا نه غواړم چې زه ورسره دښمني وکړم ځکه زموږ اواز د دښمنۍ نه دی د ټوپک کوتک نه دی یو بل ته ګریبان ته لاس اچول نه دی بلکې موږ ډاکټر جانزیب ته وایو چې تا ته موږ ډېر زیات صبر وکړو مهرباني وکړه که وزیر صحت دې نشي لرکولی زما تحریک انصاف دې نشي لرکولی نو زه راته وایم وځه زه خپل ځای ته زه د دې هسپتال نه ځه خلک دې غر کړل د خدای بنده ملګرو الحمدلله زمونږ تحریک انصاف په دې کې ولاړ دی دا نه چې هغه خاموشه ناست دی خو څه خبرې داسې دي څه خبرې داسې راشي مخې ته چې هغه بدقسمتي وي الحمدلله ما په خپله ذاتي په هر ځای کې عوامي خدمت کې اواز اوچت کړی دی ما بیا دې ته نه دي کتلی چې یو مظلوم سره ظلم کېږي او زه پاټۍ ته ګورم یو مظلوم سره ظلم کېږي او زه چې دې خان او نواب ته ګورم زه هغې مظلوم سره ولاړ یم او هغه مظلومیت ګټم ګټلی مې دی او بیا به هم ګټم جانزیب صاحب دا اوس ما ته پته نه لګي چې ته ولې تا دلته را کونډې خښې کړي دي د دې ځای نه ولې نوځې د دې مخکې سري د دې شاته سري د دې وجه سره چې ته د دې ځای نه نه ځې خو په هر حال د دې نه مخکې په دې ټیمو کې یو کس و چې هغه نوم امین ګل ټیم و هغه هم دلته په 400 کې د ځان نه اپلاتون جوړ کړو هلکه د 400 خلک عزت مني هلکه د 400 خلک اپلاتون فرعونیت نمرودیت نه مني نو هغه هم نه موږ لرې کړه هغه هم د صحافیانو لرې کړه ولې غلو ډاکو ملګرو انشاءالله دا آواز زه به انشاءالله دوباره کیدی شي MNA صاحب زما خبرې اوري ما ورسره اوس ټلیفون باندې خبرې کولې خو چونکې صدیق الله صاحب هغې ماله دلته کې د یو څو خبرو موقع راکړه هغې سره هم زما خبرې شروع دي خو یو خبره ته کوم ډاکټر جانزیب صاحب که ته د دې ځای نه نه ځې د 400 خلکو ته خوښ نه د 400 خلک تا سره دښمني نه کوي خو ته یو ښه افسر نه یو قابل افسر نه تا سره د بدمزګۍ الفاظ دي
تا سره د بدتمیزۍ الفاظ دي ستا هغه الفاظ ستا خبرې هغه ټیک نه دي ځکه د چارسدې خلک پښتانه په لالا کاکا په ماما په شرافت په عزت په اخلاقو پیږي که دوی له یو پړقم ورکې دوی تا ته څه نه وایي خو که سترګې دې پرې راوباسلې کنګل دې ورته وکړل نو سترګې به دې بیا لاندې پرتې وي دا د چارسدې د پښتنو یو حقیقت دی بهرحال زه دې وخت کې د خپل پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته وزیر صحت صاحب ته تیمور جګړه دغه رنګ د صوبایي اسمبلې کې چې څونه زموږ د تحریک انصاف ممبران ناست دي هغوی ته دغه رنګ سیکرټري هیل ته ټولو ته مؤدبانه گزارش کوم چې د خدای خاطر وکړئ بس یې کې د جون میاشت ته غرق او تباه شو دا افسران له دې ځای نه لرې کړئ مهرباني وکړئ ملګرو نورې خبرې به سره مشران کوي زما را ماته ګوتې خبرې وې انشاءالله تعالی چې په چارسده کې صحابیانو وروڼو ته وایم دغه رنګ صدیق الله صاحب فیض محمد صاحب ټولو ته انشاءالله زه ورسره کلک ولاړ یم زموږ ملګري به ورسره ودرېږي خو دا زموږ د پښتنو یو بدقسمتي ده چې افسوس څوک په یو لار روان څوک په بل لار روان خو په مظلومیت کې ډېر کم خلک یي چې هغه ودرېږي او انشاءالله په دې مظلومانه حرکت کې په دې غلط حرکت کې انشاءالله د داسې افسران یوازې ډاکټر جانزیب نه که څومره افسران په چارسده کې داسې قسمه رویه ساتي نو انشاءالله موږ به د هغې بھرپور مذمت کوو او انشاءالله تاسو سره به کلک ولاړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زنده آباد دا ډاکټر منصور صاحب چې ستاسو مخکې ډېر پرجوش تقریر وکړ او حقیقت دا دی چې محمدزی یونین او جرنالیست د خصوصي طور مشکور دي چې دوی زموږ کیمپ ته تشریف راوړه او باوجود د مخالفت هم هغوی دلته ودرېدل او د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړ نو موږ د دې ډېر مشکور یو زه د جماعت اسلامي ضلعي جنرال سیکرټري هارون خان ته دعوت خطاب ورکوم چې هغوی راشي په دې موقع د خپلو خیالاتو اظهار هم وکړي او دې کیمپ ملګرو سره د خپل یکجهتۍ اظهار هم وکړي هارون خان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين إمام المتقين صلى الله عليه وسلم हर सिमत मचलती किरणों ने हर सिमत मचलती किरणों ने अब खून शबे गम तोड़ दिया अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को हिलाकर दम लेंगे ये बात आया है दुनिया पर हम पुल भी है तलवार भी है इज्जत से जिए तो जिएंगे या जाम शहादत पिएंगे द टोल नमक के जो द محمدزی یونین اف جرنالیست داغه چې سونا ممبرز دي او داغه نه پس د صحابي برادرې کوغه په د 400 دي کوغه د تنګي دي او کوغه د شب قدر دي او په 13 کوغه د پیښور دي نو زاغ ټولو ته سلام پیش کوم خراج تحسین ورته پیش کوم چې دا مسله کومه ده او د کومې مسلې دپاره د 400 دا صحابیان روتي دي او د 1300 هفتو نه دي د خپل احتجاج شروع کړی دی دې کې د دې ذاتي مفاد نشته
دی کې حدیث د ذات خبره نشته دا د 400 د پاره دی روتی دي د 400 د حق خبره کوي د 400 د پرمختګ خبره کوي او د 400 د غریب اولس داغه غریب اولس داغي ملاتړ جوړیږي او داغي لا د سہولت ورکولو د پاره دی د احتجاج چې دی دا شروع کړی دی زه دی ته خراج تحسین هم پیش کوم او زه دغه ایم ایس صاحب ته وایم چې ستا خو یو سرکاري عهده ده ته یو سرکاري سړی د 400 خلک چې دي اروتی دی او تا نه خوښي د عزت خبره خدا ده چې ته خو په عزت سره د خپل کومه څوکۍ چې ده د دې نه ریزاین ورکړې او لاړ شي ته کو چرته ایم ایس لګیا او کو چرته او ایس ډي افسر یې ستا به همدغه تنخواهي او همدغه کار به دي همدغه ډیوټي به دي خو هغه کومه رویه چې شروع کړې ده او کوم کردار هغه چې شروع کړی دی او کوم کارنامې هغه په 400 کې کوي نو زه هغه ته وایم چې دا اشنغر دی تا خو په نور ځایونو کې وخت تیر کړي دا اشنغر دی دا ګورې زاګه پښتانه دي او دی چې او پیرا یو خبره وکړي نو هغه بیا سر ته رسوي او د 400 او د اشنغر تاریخ گواه دی چې کلم دی چا پسې روتی او چا پسې آواز اوچت کړي نو هغه بیا انجام ته رسولی دی او د 400 او د اشنغر دام تاریخ دی چې تحریکونو آغاز چې دی دا 400 نه شوي دا 400 د اشنغر نه کیږي نو دا تحریک دا احتجاج دا ستا خلاف دی شروع کړی دی د 400 د ولس د پاره نو په کار خودو چې تا خو د عزت لار اختیار کړی وه او په هغې روز د ریزاین ورکړی و چې بالکل د 400 خلک ما نه خوښوي زه د خپلې څوکۍ نه د خپلې عهدې نه زه ریزاین ورکړم خو تا خپل ضد انا هغه راټینګه کړې ده د تیر سو هفتونه ستا خلاف دا احتجاجي تحریک شروع دی خو منګه د بېحسه صوبایي حکومت نه هم دا مطالبه کوو منګ د دې بېحسه وزیر صحت نه هم دا مطالبه کوو چې تا خو ټول عمر چې دی نه په انګلینډ کې او په امریکا کې او په دوبۍ کې تیر کړی دی او ستاسو هم ټول بزنس چې دی نو هغه په انګلینډ او په دوبۍ او په امریکا کې ته دې ځای د خلکو د دې ځای د مشکلاتو د دې د مسایلو نه نه خبر ستاسو ټول حکومت هغه ثابت شو ستاسو حکومت په فیسبوک باندې روانو او هغه په دې سکم سلور کاله کې دې خلکو ته ثابت شو تم صرف د فیسبوک حد پورې تم صرف د فیسبوک حد پورې ستا استاد دی صوبایي حکومت د دې کارکردګي ده ته راشه د 400 ولس نه تپوس وکړه موږ خدا م وایو چې ته په کومه ورځ باندې راځې دلته ډاکټران هم حاضري چې ته په کومه ورځ راځې دلته صفایي هم کېږي چې ته په کومه ورځ باندې راځې دلته د ښار غریب ولس د هغې خیال هم ساتلی کېږي خو چې ته لاړ شې ستا نه ګینټه پس بیا دلته بد صورت حالي بل ورځ په رضاړو هسپتال کې ماشوم مړ شوی ولې هلته ډاکټران نو ولې هلته ماشوم مړ کېږي د لاپرواهۍ د لاسه مړ کېږي ولې مړ کېږي وروړه چې دلته زموږ وزیر صحت صاحب یو ایم ایس صاحب لا چې د هغه ناتجربه کار سړی دی هغه دونه د غټ هسپتال ذمه دار د دې ایڈمنسټریټر اوسه پورې هغه نه دی پاتې شوی او د زمونږ وزیر صحت صاحب تیمور جګړه صاحب چې هغه سره هم
دوه ذمہ دارې دي، هم وزیر خزانه دی او هم وزیر صحت دی. ما هغه ورځ خبره کوله چې دا څنګه چل دی، د سره دوه عهدې دي، د سره دوه ذمہ دارې دي. نو ما چې کومه چاته زه خبره کوم نو هغه ماته وی چې دی دا وزارت اوس پرېږدي نه، دا وزارت د ده نه اخلي، خو دې وزارت کې دونه مزې او چرچې دي چې تاسو ته پته نشته. دا دونه خوږ وزارت دی، ګینې دی د دې نه مخکې د خزانې وزیر و، اوس هم د خزانې وزیر دی او ورسره دی وزیر صحت هم دی. د دلته یو نااهل سړي له د دوو اسپتالونو چارج چې دی هغه ده ورکړی. د ده بله یو کارنامه به ورته زه وښیم چې دی ګورې 400 سره ظلم عظیم کړی دی چې ده د رزړو اسپتال کم چې مادر اینڈ چایلډ اسپتال دی هغه د دې صوبې او د دې علاقې د ټولو نه غټ اسپتال دی. هغه اسپتال د هغې حیثیت دی ختم کو، د هغې حیثیت دی چې دی په خپل د دغې وزیر صحت په اما باندې د هغې حیثیت ختم کو. ځان له اسپتال چې دی د هغې ځان له ایڈمنسټریشن د هغې ځان له ایم ایس چې دی هغه اوس نی دا به د دې ځای نه به د هغې سوپرویژن کېږي. نو دا ایم ایس صاحب نیمه ګنټه دلته او نیمه ګنټه هلته، نیمه ګنټه دلته او نیمه ګنټه هلته، چې هلته واقع شي نو هلته لاړ شي، چې دلته واقع شي نو دلته لاړ شي. نو ده ګورې دا کو د وزیر صحت په اما باندې شوي او کو ده کړي او کو دې کې د 400 د ایم پی ایګان او ایم ان ایګان مولوي سي چې ده د هغې اسپتال د رزړو اسپتال ځان له حیثیت چې دی هغه ختم کو. دا پشان د یو بیچو شوه، دا پشان د یو واټ شو، د دې ځای نه به د دې نگراني کی. د 400 سره ګورې ظلم عظیم کړی دی. دا دی 400 سره غټ ظلم چې دی دا د ایم ایس صاحب چې دی دا ده کړی دی. دا د دې صوبایي حکومت او د وزیر صحت د هغه په اما باندې شوی. زه د 400 د وزیر صاحب ته ویم، زه د ایم پی ایګانو صاحبانو ته ویم چې تاسو خو اوسه پورې 400 له میګا پراجیکټ ورنکړو، تاسو خو 400 کې یو غټه کارنامه ونه کړه. د تیرو نښو کالو نه د 400 باندې او په دې صوبه باندې ستاسو حکومت دی، خو چې کوم غټه کارنامه بل چا کړې وه او یو غټ اسپتال یې 400 له جوړ کړی و، د هغې حیثیت چې دی هغه هم تاسو ختم کو. ګورې زه دې ته هم دا وایم چې ګورې د دې عوامو به لاسونه وي او ستاسو ګریوانونه به وي، تاسو هم دې کې پوره ملوث یې. او ده چې د دې نه پس دا بله کومه کارنامه کړې نو صحافیان چې دي د 400 صحافیان په خصوصي توګه باندې صحافي دا د معاشرې سترګې او غوږونه دي.